بسم الله الرحمن الرحیم. یخنی چې شروع شي نو عموما د هر سړي په بدن کې دردونه پیدا شي. د ګوډو که دردونه دي، که د ملا دردونه دي، که د سینې دردونه دي، او دغسې د بدن نورو حصو کې دردونه، دا عموما په د یخنۍ کې راسیوا شي. او بیا د شپې موږدې دي، نو د شپې په وخت کې هم دا تکلیف لږ نورم سیوا شي انسان ته. ظاهره خبره ده انسان چې شپه پې اوږده شي نو بیا تکلیف خامخا سیوای. د دې دپاره یو نبوي نسخه ده، تخیمه آسانه نسخه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو روایت دی، په هغې کې یو صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم علاج ښودلی د دردونو دپاره. هر هغه مسلمان ورور او هر هغه مسلمانه خور مې چې د هغې په بدن کې په کم ځای کې درد دی، تکلیف دی، د هغې د وجې نه خوب نشي کولی، آرام ترې نشي کولی، یا په ملا کې سک راغلی دی، یا دغسې په خپو کې په ګوډو باندې دردونه دي، نو د هغې دپاره دا آسانه نسخه ده، په خپله ځان ته کولی شي. هیڅ چاته ضرورت نشته دی، هیڅ چاته د باندې ضرورت نشته. په خپله په هغه ځای باندې لاس کېدوه او په هغه کم ځای باندې چې ډېر شدید درد دی، تکلیف دی، او په دې نیت باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا علاج ښودلی دی، دا دعا یې راته ښودلې ده. دا یاد ساتئ. ګورئ دا ځینې خلک په دې وظیفو باندې او په دې دغه باندې اعتراضونه کوي او دغه کوي چې دا د دین هسې یو دغه مسخرې شروع کړې. دا موږ ته رسول الله مبارک دا ټول علاجونه ښودلي دي چې ته په پینډال ګولۍ باندې د ښه کولو دپاره یقین کې چې دا ما ښه کوي، نو زه د الله تعالی په کلام باندې ولې یقین ونه کړم؟ زه د خدای په کلام باندې، د رسول الله مبارک په کلام باندې ولې یقین ونه کړم؟ دا خو اصل سیز دی، پینډال خو عارضي سیز دی. زه دا منم هغه د صحت دپاره یو سبب دی، خو دغسې دا هم د صحت دپاره یو سبب دی. په دې کې نه د شرک څه خبره شته دی او نه پکې نور څه خبره شته. بس الله تعالی په دنیا کې اسباب پیدا کړي، موږ اسباب استعمالو، هم د دین دپاره قرآن استعمالو، هم د دنیاوي مشکلاتو دپاره استعمالو. په کم ځای باندې دی چې درد شو، تکلیف شو، په هغه ځای باندې به لاس کېدی او درې وارې به بسم الله ووایې، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بیا د هغې نه وروستو به یو دعا ووایې، اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. ما راته ویلي دا نبوي نسخه ده، رسول الله مبارک یو صحابي ته ښودلې ده. راځئ چې د هغه صحابي نوم هم درته واخلمه. عثمان بن ابي العاص رضی الله تعالی عنه. عثمان بن ابي العاص رضی الله تعالی عنه رسول الله مبارک ته لاړو، د یو درد شکایت یې ورته وکړو چې جی زما په بدن کې په پلانکي ځای باندې درد دی. رسول الله مبارک ورته بیا د هغه درد دپاره علاج وښودلو. هغه علاج یې ورته دا وښودلو چې په هغه ځای باندې به لاس کېدې او بسم الله به ووایې، د هغې نه وروستو به دا دعا وپېرې ووایې، اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. دا هغه ځای نه به د خدای پاک فورا دا تکلیف لرې کړي، دا بیماري به د خدای پاک، دا درد به د خدای پاک قلار کړي. نو تاسو هم پې عمل شروع کړئ، انشاءالله د وجود هر درد به مو ختم شي، د ګولو خوړلو ضرورت به هم درته پاتې نه شي که په عقیدت باندې مو دا وظیفه شروع کړئ. انشاءالله ټولو ملګرو ته مې اجازت دی، د خیر او د ثواب دپاره نور مسلمانانو ته مو رسوئ. کوم خلک چې زما سره مینه لري نو زما سره د مینې اظهار هم خپل وکئ. انشاءالله الله تعالی به اجر درکړي، ستاسو په وجه باندې به دا پیغام نورو خلکو ته مو رسي.